زکات په دویم کال د هجرت باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک کله مدینه منوره ته هجرت وکړه دا خبره ذکر به دی باندې تاسو په علم کې اضافه راځي ځکه چې مسلمانان یو کم از کم چې کوم فرایض دي چې باغې باندې ما او تا علم خامخا حاصل وي دویم کال د هجرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله مدینه منوره ته فرمایا و مسلمانانو باندې دا کوم چې دریم رکن دی د اسلام زکات خدای پاک جل جلاله د طرف نه په مسلمانانو باندې فرض شو او تاسو د دې مهرباني ته ګورئ خدای پاک جل جلاله خالق کائنات ما او تا ته داسې ویل شو چې په 40 روپو کې یو کم 40 روپۍ دا به مال راکې داسې ویل شو او یو روپۍ چې کوم د 40 کې دا بخپل ځان سره ساتي او په هر کال کې دا بزما استاد لپاره بیا فرضم وای او ډیر بسختم وای خدای پاک 10 روپۍ مغوختای شوی خدای پاک جل جلاله 10 روپۍ مغوختای شوی او 10 روپۍ مغوختای شوی خو ګورئ دا څومره ثوابونه چې په زکات ادا کولو باندې ما او تا د لپاره مقرر کړی دي څومره په اسانه باندې ما او تعالی الہ العالمین راکې څومره په اسانه باندې او څه وکړه اعلان یې راته فرمایا چې په 40 روپو کې یو کم 40 روپۍ ځان سره کې دا د ستاشوي یو روپۍ الله جل جلاله په نوم باندې فقیر لا ورکړه او دا فضائل او کمالات یا په یو روپۍ باندې په 40 کې تعالی ورکړه ورنه د دې عکس او د دې الټ هم کې دی شو چا ور کولې په 40 کې بیا داسې په سلو کې تقریبا چې دی نو 95 روپۍ راتلې په هر سلګون کې نو اوس خو زدایم چې په سلګون کې وس 2.5 روپۍ دي 2.5 روپۍ او 97 روپۍ دا استادي 2.5 روپۍ خدای پاک جل جلاله لا ورکړه او امول کال پس ورکړه چې یو روزانه بنیاد باندې وایم نو زه انسان بویلی وي چې دا خو 2.5 روپۍ او بیا میاشتې تر 90 روپۍ جوړږي او میاشتې 90 روپۍ هغه هم ګرانه نه وای انسان ته خو خدای پاک دا مرتنی ویلی یو ځل یار ته ویلی نو پته دا ولګیدا چې خدای پاک مال ته ضرورت نشتا صرف د مال ورکړې پټین کې ستانیت ته خدای پاک ګوري چې ما سره د مینه زیات ته او کمال سره د مینه زیات ته بس خبره د څه شي دا خبره د امتحان ده دغه یو ځل بم نه وای خدای پاک جل جلاله په مال باندې څه شي کدا یو ځل خو چې کم از کم خدای پاک ته خو اسم معلومي خو چې خلکو تم دا خبره ثابته کا چې وګورئ دا زما هغه بنده دی چې مال مولا ورکړی دی او په کال کې یو ځل د نظمال غواړم نو خلکو ته دم ښکارا که چې دا هغه سړی دی چې مال د ورکړې د فرضي د زکات کله مکراله مال یې شاته وغورځاو زما مینه یې راوړاندې کړه او الله جل جلاله رضا دپاره مال ورک دا مینه د رب سره دا محبت ته رب سره ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یا ډیر فضائل بیان کړي او یو قرآن کریم مبارک کې په ارکان اسلام کې د ټولو نه زیات ذکر رب لا یزال فرمایلی دی هغه د مونځ فرمایلی دی او هغه سره سره د زکات فرمایلی دی دا یاد لرئ د ټولو نه زیات ذکر خدای پاک جل جلاله نو زما استا نبض ګوري خدای پاک چې څومره تا نبض ستا په رزلټ کې دا څه راځي چې مال طرف ته زیاتې او که خدای پاک جل جلاله د مینې او د محبت او د دین اسلام او د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت طرف ته زیاتې نو خدای پاک جل جلاله دا مونږ د مال د ورکړې په ټیم او د زکات د ورکړې په ټیم کې دا الله مونږه ناکامۍ مه خدای پاک با جل جلاله دا د مال محبت زمونږ او پتا سو باندې مغالبي خدای پاک دا د خپل اطاعت محبت زما او ستا په زړه کې واچي